وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الله جل جلاله له قرض ورکي، خپل مال الله له قرض ورکي په قرض حسنه سره، او د ځان د پاره په خپل ژوند کې د مرګ نه مخکې سمخ کې ولېږئ، خزانه کوي، توخه کوي، تجدوه عند الله، د قیامت پر ورځ باندې به دا تاسو بیا مومئ د هغې ثوابونه او اجرونه. بل آیات کریمه دی الله فرمایي ای مؤمنانو د الله نه ویریږئ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفس یې وګوري چې د سبا دپاره د ځان له څه لیږلي دي. نو دغه رور اتاجان دی الله جل جلاله په دنیا او په آخرت باندې آباد ساتي، چې کم کم عمل دی چې سړی وایي چې یاره په کم عمل باندې دته دعا وکم، خو د ډېرو خلکو دعاګانې ورسره دي، الله دې کامیاب لري او ډېر د صفت لایق سړی دی. الله جل جلاله دې ورته ډېر خیرونه مالونه ورکړي. په خیر الناس من ینفع الناس کې راځي. الله جل جلاله دې موږ له هم توفیق راکړي چې د خپل ځان دپاره د خپل ځان نه مخکې څه توخه کې ولېږو چې د قیامت په ورځ باندې بیا زمونږ دپاره تیار پراته. الحمدلله ثم الحمدلله. دا ځمکه پدري ځمکه، یعنې زموږ د نیکه ځمکه هر کال په زرګونو کیلو مړه کېږي. صدقه جاریه زموږ نیکه د پاره افغانستان د خپل ځان راته ګران دی، ثواب یې زموږ نیکه ته په آخرت کې ورسېږي. ګورئ مسلمانانو، 2 ورځې ژوند دی، ژوند داسې تیر کو د الله په یېره یې تیر کو. دا کومه دارایي، دا کوم سرمایه، دا زموږ او ستاسو د لالچ دپاره ده. راځئ چې دا هر څه خپل د مرګ نه مخکې داسې صدقې وکړو چې هغه زموږ او ستاسو په آخرت کې بلکې زموږ او زموږ والدینو او زموږ نیکونو ته صدقه جاریه وګرځي. خو دې نور جوړ کړي بلا وختو شو چې وران. ماشاءالله ثم الحمدلله. دا صدقه زموږ د نیکه صدقه ده.